أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود أو يلب يهوديانو ليست النصارى نددا نصرانيان على شيء پس سیز باندے یعنی پس دین صحیح باندے وقالت النصارى او يلب النصرانيانو ليست اليهود نددا يهوديان على شيء پس شيء باندے یعنی پس دین صحیح باندے وهم يتلون الكتاب پدس حال کی چی دوی تلاوت کوي کتاب لرا لولی کتاب لرا كذلك قال الذين هم دقرنگی ویلیو اغی کسانو لا يعلمون چه هغی علم نلری یعنی کفار مکہ مثل قولهم پشان دوینا ددوی فاللہ یحکم بینهم پس اللہ تعالی بپیسلو کی پمینز ددوی کے یوم القیامت پورز د قیامت فیما پہاغ مسلو کے کانو فیه یختلفون چی و دوی پا حقی کی چی اختلاف بکولو دوی ومن ازلمو او سوک زیاد ظالم دے ممن دا حقی چانا یعنی ہیس سوک زیاد ظالم نشت دا حقی سڑینا منع مساجد اللہ چی منکوی د جماعتونو د الله نا د مساجد د الله نا ايذكر فيها اسمه چې یاد کړل شي په دې مساجدو کې نوم د الله وسعى في خرابها او کوشش کوي د پورانولو د دې جماعتونو کې اولئک دا کسان چې دي ما کان لهم ان يدخلوها ندی مناسب د دوی د پارا چې دی داخل شي الا خائفین مگر پیر سرا لهم فی الدنیا خزي د دوی د پارا په دنیا کې رسوائی ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او د دوی د پارا په آخرت کې عذاب لوی ولله المشرق والمغرب او خاص د الله د بار دی مشرق او مغرب یعنی ټول طرفونه فاینما تولوا پس کم طرف ته چې اوړی تاسو فثم وجه الله پس دق طرف ته د توجه د الله ذات د الله ان اللہ واسع علیم بشک دے اللہ تعالی واسع فراخ فضل والا رحم والا علیم او علم والا کامل علم والا وقالوا اتخذ الله ولدا او البدوی نیولی دی اللہ تعالی اولاد سبحانه پاک دے اللہ تعالی د بچو نا د اولاد نا بل له بلکی دی د اللہ د پارا ما ټول هاغس فی السماوات چې دی په اسمانونو کې والارض او دی په زمکو کې کل له قانتون دا ټول خاص د اللہ د پارا دی تابعداری کون کی بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کے دے اللہ تعالی اسمانون لرا والارض او زمکی لرا واذا قضا امرا او ہر کلچ پیسلو کی دیوکار فانما یقول له نپس بیشک وائی اللہ تعالی دغی سیزتا کن شاہ فیکون نپس حغ سیز موجود شی وقال الذين لا يعلمون او البهاغ کسانو چې هغي پوهن لري علم نلري لولا يكلمنا الله ول خبرنا کوي زمون سره الله تعالی او تاتینا آیه او ول ناراضی مونږ ته سم معجزه سن نشانی
كذلك قال الذين هم دقرنگ بویل هاغی کسانو من قبلهم چی دوی نمخکیو مثل قولهم پشان دوینا دوی تشابهت قلوبهم یو شانتی دی زرون دوی قد بینا الآیات یقینا واضح ذکر کری دی منگا آیتنا لقوم یوقنون داغ قوم دپار چه حقی یقین لری انا ارسلناک بالحق یقینا منگ لگلیتو اے مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالحق پحق سرا پرشتیا سرا بشیر و نذیرا پدس حال کی چیئے تزیر ورکون کے او یرون کے ولا تسألو اوستانا بتپوس نکولے کی عن اصحاب الجحیم پبارد خاوندانو د جہنم کے ولن ترضى عنك اليهود او هرگز برازی نشستان اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہودیان ولن نصارا او نصرانیان حتی تتبع ملتهم آن تردی چت تابداریو کی دا دین دا دوی دا طریقی دا دوی قل تورت اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ہد اللہ بشکا ہدایت دا اللہ طریقہ دا اللہ هو الہدا ہم دغا ہدایت دے ہم دغا اصلی طریقہ دا ولئن اتبعتا او بالفرض کتا تابداری وکڑا اہواءہم دا خواہشات دا دوی بعد الذی جاءک من العلم ورست ددینا چراغلے دے تا علم ما لک من اللہ ننبوستا دپارا بیا دا عذاب دا اللہ نا دا پکڑ دا اللہ نا من ولی ولا نصویر نسوک دوست او نسوک امداد کون کے الذین ہاغ کسان آتیناهم الکتابا چی مونگ ورکڑے دے دوی تا کتاب یتلونہو دوی تلاوت کوی دا حقی حق تلاوتی پا حق تلاوت سرا پا حق لوستلو سرا اولئک یؤمنون به دغ کسان دوی ایمان روڑی پا دی کتاب ومن یکفر به او چاچ کفرو کو پدغی کتاب یعنی انکارو کو دہغینا فاولائک هم الخاسرون پس دی دا کسان تاوان مندن کی